د ښه مستقبل د ښه نوکرۍ او د خوشحاله زندګیانو یو خوب. هر کال دغه خوب ډیر ځوانان چې دی د بهر ملک نه په تلو باندې مجبوره کوي. دغه خوب منزل ته هم رسیږي یا نه. څه خلک د جعلي ایجنټس په جال کې ګیر شي او څه خلک د خپل ټولې زندګي چې کومې پیسې جمع کړې وي په داسې خلکو باندې ضایع کړي او بعضې خلک خو د خپل زندګیانو نه هم لاس ووینځلی شي. اوس هم څه خاندانونه داسې دي چې د خپلو بچو په انتظار دي او د څه امیدونه ختم شوي دي چې غایبانه جنازه هم ادا کړل شوې ده. اخر دا خلک د دې دوکو ښکار څنګه جوړیږي، اصلي او جعلي ایجنټس کې به موږ ته فرق څنګه پته لګي. کم سرکاري یا آفیشل چې کوم ویب سایټ دي چې کوم سکیور دي او کوم باندې خلک ځان ته بهر د پاره جاب سرچ کولی شي او بیا چې کوم خلک دا کارونه کوي نو هغوی خلاف څومره کاروایانې شوي دي او څنګه شوي دي په دې به خبرې کوو. زه جی مولانا سلامت خیل د سوړزی پایان میرا پېښور نه زه تاسو سره مخاطب یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده په 13 سپتمبر 2025 زما ورواره عمر خان هغه د لیبیا په لاره باندې یورپ ته د تلو کوشش وکړي د خپل بهترین مستقبل دپاره. په 13 سپتمبر 2025 باندې هغه د کراچۍ ایرپورټ نه کولمبو ایرپورټ ته ووتو، سریلانکا ته لاړو، سریلانکا نه دوبۍ ته لاړو، دوبۍ نه سعودي عرب ته، سعودي عرب نه واپس دوبۍ ته، دوبۍ نه مصر ته، مصر نه په 21 سپتمبر 2025 باندې لیبیا ته ورسېدو. 18 دسمبر 2025 پورې هغه په لیبیا کې په زواره مقام کې موجود و. 18 دسمبر 2025 باندې هغه موږ سره ماښام 7:30 بجې رابطه وکړه چې زه به نن په کښتۍ کې د سمندر په لاره باندې اټلي ته ځم. د هغه د 18 دسمبر نه 2025 نه موږ سره رابطه منقطع شوه. بالاخر سوشل میډیا باندې دې خبرې زیر گردش شروع کړو چې په سمندر کې یو کښتۍ ډوبه شوې ده. موږ د هغې نه وروستو ایجنټانو نه معلوماتو نه بعد چې هغې څه پته ونه لګېده نو موږ د هغې غیبانه جنازه په 28 دسمبر باندې ادا کړه. بهرحال هغې نه بعد بیا موږ معلومات چې کله وکړل نو موږ ته دا پته ولګېده چې یاره د ذرایعو سره بعضې ذرایعو سره چې داسې قسم له په سمندر کې په دې تاریخ کې په دې ډیوریشن کې څه قسم له حادثه نه ده شوې. مونږ د هغې نه وروستو ICRC سره ریډ کراس سره رابطه وکړه، هغې سره مونږ خپل کیس فایل کړو او OPF اوورسیز فنډ پاکستاني فاونډیشن سره بیا د هغې نه وروستو مونږ د ګورنر KP سره میلاو شو. هغې پکې فارن آفیس ته لیټر وکړو. لہذا مونږ تر نن نه پورې د خپلو بچو په انتظار یو چې دوی به انشاءالله رابطه کوي او موږ سره به میلاویږي. یوازې دا نه دی چې د عمر خان سره د KPK صرف د KPK نه 47 نوجوانان نور هم په دغه تاریخ کې لاپته دي چې تر اوسه پورې د هغې کورنۍ د هغې د راتلو د هغې د رابطې په انتظار دي. چونکې موږ ته به بعضې ذرایعو سره دې تصدیق ته دغه ته حقیقت ته رسېدلي یو چې هغې د لیبیا نیشنل آرمي سره په کسټډي کې دي او هغې مړه نه دي، ژوندي دي انشاءالله. موږ د حکومت پاکستان نم دا مطالبه کوو چې د لیبیا حکام سره باقاعده طور سره رابطه وکړي چې کم سے کم هغې له د خپلو وارثانو سره د رابطه ورکړي او یا چې کوم د هغې سره غیر قانوني طور سره کسټډي کې دي چې هغې خپل ملک ته ډیپورټ کړی شي او ریاست د داسې قسم له
لارو په دې طریقو سره د نوجوانانو د هغې حفاظت وکړي او سفارتي طور سره دغه ملکونو سره دې سره لاره راوباسي چې دا زموږ د قوم نوجوانان د خپل بهترین مستقبل دپاره دغې ملکونو ته په قانوني طور سره لاړ شي او هغې هلته خپل مستقبل جوړ کړي او نوجوانانو نه موږ دا پیغام ورکوو هغې ته چې د الله خاطر وکړئ د الله واسطه چې خپل والدین خپل وارثان هغه دې کارونو ته دې لارو ته مجبوره کوئ او په دې لاره باندې د تلو کوشش مه کوئ ځکه دا د مرګ لاره ده دې کې 10% خلک هغه ورسیږي 90% خلک 80% خلک څوک د جیلونو شکار شي څوک د مافیا شکار شي څوک واپس ډیپورټ کړی شي څوک په سمندر کې هلاک شي شهیدان شي غرق شي ډوب شي نو لهذا په دغه لارو باندې د تلو کوشش مه کوئ ګوره داسې ده چې دا داسې ساده مسله نه ده دا ډېر ګڼ اړخیزه مسله ده هیومن ټریفکینګ هیومن سمګلینګ ایلیګل مایګریشن دا یو درې څلور اړخونه دي د دې مسلې که څو پورې کومه هغه برننګ ایشو ته مونږ وایو چې کومه غټه مسله را په دې وخت خاص کر د دې سیمې د خیبر پښتونخوا نو هغه ایلیګل انساني سمګلینګ یا ایلیګل مایګریشن دوه چې کوم دي د دې اړخونه دي غټ او هغه دا دي چې یو خدا دی چې د په ایرپورټس په ذریعه باندې چې کوم غیر قانوني سمګلینګ کېږي ٹھیک ده بل دا دی چې کوم د ځمکې په لاره باندې که نه د بارډر په ترو باندې چې کوم ایلیګل سمګلینګ کېږي انساني سمګلینګ څو پورې چې د ایرپورټ په دغه باندې سمګلینګ کېږي دې هکله باندې موږ کتلي دي چې د تېر کال دوونه حکومت پاکستان ډېر سخت قدمونه پورته کړي دي او څومره مایګریشن لکه د اف آی ته دا ذمهداري سپارلی شوې ده چې څومره خلک ځي بهر ملکونو ته هغه که هر مقصد دپاره ځي حتی دې که حج عمرې له هم ځي نو د هغې چې څومره ډاکومنټ دي دستاویزات هغه به تاسو ویریفای کوئ او د هغې انټرویوز به کوئ ځکه چې په دې اړ کې دا رپورټونو تر مخه په زرګونو داسې خلک تللي دي چې هغې هلته یا خو غیر قانوني دغه باندې تللي بنیاد باندې تللي یا داسې دي چې هغې هلته په غیر قانوني سرګرمو کې ملوي شوي دي حتی تر دې چې دا کم دا خیرماري چې کوم ده خاص کر په خلیجي ملکونو کې هغې خو باقاعده توګه باندې پاکستان ته لکه شکایت کړی دی چېرته دلته دغه کېږي غیر قانوني مایګریشن کېږي خلک راځي څوک عمرې له راشي څوک حج له راشي یا روزګار له راشي دلته خیرماري کوي او هغوی بیا نیسي بیا حکومت ته واپس ورکوي نو د ټولو شکایاتو تر مخه د کال دوه موږ ګورو چې په ایرپورټونو باندې ډېر چیکینګ ډېر زیات سخت شوی دی څومره خلک چې ځي که هغه عمرې له ځي که حج له ځي که هغه تعلیم له ځي سټوډنټان د هغې باقاعده انټرویوز کېږي لکه د چې کوم د تېر کال اعدادشمار مخې ته راغلي دي نو هغې تر مخه تقریبا 40,000 کسان چې کوم دي هغه اپلوډ شوي دي په ټول پاکستان په هغې کې د خیبر پښتونخوا هم تقریبا 40,000 خلک شامل دي او هغوی داسې ده چې لکه دا نه چې ټول هغه ایلیګل مایګریشن به هغوی په دستاویزاتو کې څه مسله به وه یا به هغوی سره څه دستاویزات جعلي وو یا به چا مس ګایډ کړي هغوی ته به پخپله هم پته نه وه نو د دې په ایرپورټونو په ذریعه باندې چې کوم مایګریشن کېږي هغه کافي حده پورې بند کړی شوی دی تاسو د ایجوکیټډ طبقې خبره وکړه نو لکه زه دا ګڼم چې په د سوشل میډیا چې کوم دا بخار دی په ټیک ټاک باندې زه اکثر ګورم دا کوم ایجنټان دي دوی خپل خلک هم خواره کړي دي اکثر به لاړ شي په دا کې باندې په یورپ کې په بازار کې به ولاړ یو ویډیوز به جوړ کړي یاره زه خو راغلی یم ګوره دلته مزې کوم او چرچې کوم او نه دا کوم او دونه پیسې مې ولګولې دا اصل ژوند د دې ایجنټانو خلک هغوی په کانټیکټ نمبر یې ورکړي چې د ګوره موږ دا خلک واړول دي دا ټوله پروپاګنډا دی ټیک ده دا صرف مارکیټینګ یو طریقه ده په عملي توګه باندې چې کوم دی دې حوالې سره لکه اویرنس هغه د حکومتونو ذمهداري جوړېږي د میډیا ذمهداري جوړېږي خاص کر سوشل میډیا چې کوم دی دا په کنټرول کې ده دې لپاره په خپله پکار ده چې خلک سوچ وکړي فکر وکړي او دا شعور را بیدار کړي چې دوی هر یو چې کوم هغه هر چمکتی چیز سونه نه وي نو په سوشل میډیا باندې چې چمک دمک ښکاري چې خلک ځي روان دي د مزې چرچې کې په اسانه لاړ شي داسې نه هغه ستوریانې را برسېره کول غواړي چې کوم خلک متاثرین دي هغه کورنۍ رامنځته کول غواړي چې چا ځوانان تللي دي هغه مړه شوي دي یا غیب شوي دي څه پته نه لري دې حوالې سره هم شعور
شته ډېر شي شته اوس هم شته د اف آی خو چې کومې دعوې دي هغې رپورټونه خو تاسو وګورئ خو جرمنګ د کدارې تقریبا 2.5 کیسونه دغه کړي دي درج کړي دي او پته نه دي څه په زرګونو کې وجې ایجنټان هم نیولي زما په خیال چې اوس هم په سلونو په زرګونو ایجنټان په ټول پاکستان کې شته او په خیبر پښتونخوا کې هم شته خاص کر زموږ د پېښور ویلي چې کومه مردان شو پکې نوخار شو پکې چارسده شو پکې دلته د ایجنټان ډېر زیات او هغوی اوس هم دغه سپیشل باغونه خلکو ته ښیي ساده باده خلک وي هغوی د دې شعور حاصل نه چې لکه دا خلک دا واقعي داسې کېږي خو هغوی د دې نه خبر نه دي د نتایجو نه خبر نه دي دوی ورته وایي چې بس ته وګوره دونه خلک مې لېږلي ویډیوګانې راته وښیي متاثره دي پیسې ته واخلي او هغه خلک هغه متاثرین ما کتلي ډېرې کورنۍ هسې چې هغوی بس وایي چې یاره زموږ ځوان دلته وي بېروزګاره دی وی دلته یې دیاړي کولې خو چې دا کار نه کولی نو دا چې دا مسله شته خو د اف آی چې کوم اوس لکه سټرکچر دی لکه دا منډیټ چې کوم دی هیومن سپنډ دا اف آی سره د اف آی سره هیومن ریسورسز ډېر زیات کم ٹھیک ده ها پولیس هم پکې لاس کې وخی خو بنیادي طور دا منډیټ اف آی دی د اف آی به د هیومن سمګلینګ بل تاسو مسونه باندې 3 کروڑ آبادی ده خبره پښتون د سره موږ د دې خبرو او زما په خیال د دې چې کوم انټي هیومن سمګلینګ کوم سیکشن دی نټ د خبره پښتون آی کې به چې کوم ډیپټي ډایرکټر او نور ملازمین سپټرا سره ټول شل کسان باندې کنه ملازمین دا د سټرکچر د رئیس او وسایل هم د حکومتي توګه باندې هغه شان توجه دي نه د ورکړي ها په ایرپورټ باندې لکه موثر ثابت شوی دا مهم چې تاسو د باقاعده چیکینګ کی تاسو به خبرونه اورئ چې بس وګورئ ایرپورټ ځي هغه ته کې چې اثر ډاکومنټس په برابر مې ته پوس پختن دي شروع کینو هغه ټیم ګډ وډ شي اته دا پته نه چې زبا سټیج اترا زبا کومس کانټیکټ پرسن مې سو د روزګار ونیسي پیسې را سره سي نغې ته په انټرویو کې پته ولګي چې دا سړی مشکوک دی یا خو چا لمسولې ایجنټ په لاس کې دی یا د خپل غیر قانوني تور باندې نو په هغه باندې کافي حد پورې د اف آی دا ډول چې 10% کمی راغلی ده په دې دا انساني سمګلینګ چې د پټونو په تو باندې انلیګل مایګریشن خو چې کوم د زمګ د لارې کومه سلسله دا وسوم روانه Bureau of Immigration and Overseas Employment دا ویب سایټ دی او کم دا چې سکلډ وي ګوره 3 کیټګریز وي که نه خلک چې دلته نه امپلایمنټ دپاره ځي نو انسکلډ لیبر پکاري هیلپرس وغیرہ انسکلډ وي سیمی سکلډ وي او سکلډ وي انسکلډ او سیمی سکلډ دپاره خدا دي فار ایگزامپل کچن سټاف پکار دی هوټل سټاف پکار دی دا سیمی سکلډ دی انسکلډ خو دا هیلپر وغیرہ وي که نه کلینرز کم حده پورې چې سکلډ دی نو هغه بیره ایریا ده هغې کې سکلډ امیګریشن آسټرالیا هم آفر کوي یو کې هم ورکوي سکلډ کسان د هغې هم پکار دي یورپ ټول هغې اوس خو کووډ کې ډیټا راغله نو هغې سره خو د ځوانانو کمی دی فارچونیټلی وی آر پروډیوسینګ یوث هیر که نه نو هغې ته خو دا هنټینګ پکاري هغې اکانومي دپاره انډسټري دپاره نو هغې خو هنټینګ کوي هغې خو جاب فیئرز کوي انټرنیشنل وینیوز باندې نو د سکلډ بیا بل یو پروسیجر دی هغه امیګریشن او هغه هم د دې ملکونو چې کم د ایمبیسیز یا کانسولیټس آفیشیل ویب سایټس دي اویلیبل دي پړه لیکه خلک سکلډ هغه کې ایلیجیبل وي they should visit the websites and they should follow the instructions او زیاتر خلک چې هلته کامیاب دي هغوی هم په دې لاره باندې امیګریشن اخیستی دی چېرته ایجنټ ته نه دي ورغلي خلک خو ځي پاکستان نه بهر ځي او انفارچونیټلی دا یو المیه هم د دې قوم دپاره چې نوجوان نسل مسلسل سو ډیکیډس نه بهر روان دی او په مختلف طریقو باندې ځي ولې چې موږ خو ایجوکیشن سره ریلیټډ یو نو موږ ته خو هغه سټوډنټس راځي کوم چې انټرنیشنل یونیورسټیز کې ایډمیشن کول غواړي خو ورسره داسې سټوډنټس هم وي چې هغوی جابس دپاره ځي حالانکه ګورنمنټ اف پاکستان لخوا نه یو آفیشیل ویب سایټ دی او یو آفیشیل چینل هم جاب سیکرز دپاره شته دی چې کوم اوپن دی چې داسې نه دی چې ګینې د چا په لیمیټډ اکسس کې دی and that is Bureau of Immigration and Overseas Employment
هغه کې څومره جابس دي، څومره ویکنسیز دي، کم کنټریز کې دي، کم کیټګریز کې دي، او هغه کې دا معلومول چې دا ویزې چا سره دي. دا ډیر اسانه ده، ولې مخامخ پرمیشن نمبر، لایسنس نمبر او د هغه ریکروټینګ ایجنټس اډریسز هم وي. خو بیا هم داسې پریکټیسز کیږي په مارکیټ کې چې د ماشومان چې کم بهر ته مزدورۍ دپاره ځي، اف کورس مزدوري دپاره خو هغه ماشومان زیاتر وي چې کم غریبو کورنۍ نه وي، ډېر لیمیټډ ریسورسز کې هغې فنډز ارینج کړي، او بیا دغسې ایجنټان یې انفارچونیټلی چې دې نه دا پیسې هم وخوري، دا ماشومان هم وکړېږي. دا نننۍ خبره نه ده، د دې ډېر وخت شو. زه خو ډېر وخت نه د انډسټري کې یم، تقریبا 20 سال زما وشو، خو دا خبرې روانې دي، دا په ډسکشن کې دي. زمونږ گزارش دا دی چې کم کنسرن ادارې دي، کم کنسرن ډپارټمنټس دي، چې دې دپاره یو سیسټم ډیولپ کړي. او دا په دې معنی نه کېږي، ټیک دا نن سبا اف آی اے والا اټمپټس کوي، هغې دلته کې هم سکرینینګ کوي، او ډېر هغه کسان چې دغه فیک ایجنټس په ذریعه باندې بهر ته تګ غواړي، او څوک هلته بیا کرایمز کې انوالو وي، څوک په خیرماري دپاره ځي. لکه دا اوس اټس ا شیم فور اور نیشن چې زموږ خلک ځي په ټورسټ ویزا باندې، او بیا په بهر ملکونو کې خیر غواړي، او هغې they get caught. اوس دا خو مسله ده که نه، دا خو مسله ده چې کله تاسو انفیر خلکو له ځئ او هغې تاسو په انلیګل طریقو باندې د ملک نه وباسي یا بل ملک بارډر کراس کوي تاسو باندې، دا خو ټول انلیګل چینل دی. دې کې خو هغه خلک انوالو دي چې کم کریمینلز دي بیسیکلی، هغې خو په پردي بچي باندې نه خوږوي. هغې خو داسې کیسز هم شوي دي چې د هلکان په هغه لارو کې مړه شوي دي، او چې کله مړه شي په ځای پرېږدي، هلته کې کاڼو کې پرېږدي. داسې هم شوي دي چې کډنیپ شي، هیومن سمګلینګ سره سره د باډي آرګنز سیل پرچیز هم یو ایلیګل بزنس روان دی، دا ماشومانو بیا آرګنز دې وباسي. نو دې کې خو ډېر رسک دی. خو اوس خبره دا ده چې باوجود د دې ټول رسک نه یو ځوان ولې دلته نه ځي؟ تپوس مونږ دا دی که نه چې دې کې خو مینیمم رسک د لایف رسک دی. یو هلک چې خپل د ځوانۍ په مطلب یو پیک ایج کې دی، هغه ګولډن پیریډ ورته ویلی کېږي، او هغه لایف رسک اخلي. نو لږ دا د دې څه وجوهات دي، په دې باندې غور وکړی شي. Bureau of Immigration and Overseas Employment دا ویب سایټ دی، او کم دا چې سکلډ وي، ګوره 3 کیټګریز وي که نه خلک چې دلته نه امپلایمنټ دپاره ځي. نو انسکلډ لیبر پکاري، هیلپرز وغیرہ، انسکلډ وي، سیمی سکلډ وي او سکلډ وي. انسکلډ او سیمی سکلډ دپاره خو دا دي، فار ایگزامپل کچن سټاف پکار دی، هوټل سټاف پکار دی، دا سیمی سکلډ وي. انسکلډ خو دا هیلپر وغیرہ وي که نه، کلینرز. کم حده پورې چې سکلډ دی نو هغه بیره ایریا ده، هغې کې سکلډ امیګریشن اسټریلیا هم آفر کوي، یو کې هم ورکوي سکلډ کسان، د هغې هم پکار دي. یورپ ټول هغې اوس خو کووډ کې ډیټا راغله، نو هغې سره خو د ځوانانو کمی دی. فارچونیټلی وی آر پروډیوسینګ یوث هیر که نه، نو هغې ته خو دا هنټینګ پکار وي، هغې اکانومي دپاره، انډسټري دپاره، نو هغې خو هنټینګ کوي، هغې خو جاب فیرز کوي انټرنیشنل وینیوز باندې. نو د سکلډ بیا بل یو پروسیجر دی، هغه امیګریشن، او هغه هم د دې ملکونو چې کم د ایمبیسیز یا کانسولیټس افیشل ویب سایټس دي اویلیبل دي. پړه لیکه خلک سکلډ هغه کې ایلیجیبل وي، they should visit the websites and they should follow the instructions. او زیاتر خلک چې هلته کامیاب دي هغې هم په دې لاره باندې امیګریشن اخیستی دی، چېرته ایجنټ ته نه دي ورغلي. اوس ګورئ که نه، اوس یو کس دی که نه، هغه یو داسې کس ته کیني، نو هغه ته خو پته ولګي. څنګه چې یو کس ته څه مرض دی، ډاکټر ته نه ځي، هغه یو دمچف والا له ځي، نو هغې ته خو پته ولګي چې هی از فولش،
نو هغه د ډېر خواري په کار نه وي، هغه نه نور مزید پیسې روښکو دپاره. and of course fake promises کوي. ولې چې خلک لږ کمفورټ زون کې نه انفارمیشن پسې ګرځي، نه رسک اخلي، نو ورته چې کار وشي بیا به پیسې درکو، د دې په ژبه کې ورته ډن وایي که نه. نو هغې وي صحیح دی، یو 2-3 لکه زیاتې ورکړه خو په ډن باندې بدله وکړي. نه 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 کېږي، نه کېږي. هغه کس چې دلته ناست دی، یو مارکیټ کې ځان ته چېرته یو دوکان نیولی دی، هغې کې آفس چلوي که نه، غټ سیټ اپ خو دی نشي، هغه ځان ته نشي کولی، نو بل ته څنګه وکړي؟ دا خو illogical خبره ده. بل څنګه هغه څه اتھارټي ده په ایمبیسیز باندې چې دی به ویزه لګوي؟ this is all fake. نو خلکو ته پکار دی چې دومره انویسټمنټس کوي. تاسو ته پته ده صرف ایمبیسي انټرویو، ایمبیسي دا چې کوم اپلیکیشن فیس دی عربونو کې زموږ ماشومان پې کوي پر ایئر، عربونو کې. هغې کې د ریفیوزل موږ سره خو د سټوډنټ ډیټا ده 2025 کې هغه ماشومان چې کم ریفیوز شوي دي، هغه ویزا هولډر خو پرېږده ټیک د هغه پیسې په ځای لاړئ، چې کم ریفیوز شوي دي تقریباً 1 ارب 40 लाख रुपए स्टूडेंट कैटेगरी کې صرف یو کې پې شوي دي. نو سوچ وکړئ چې دا څومره د دې خرچه کېږي. نو پکار دی چې خلک ځان اویر کړي، خو موږ په خلکو باندې صرف دا ذمہداري نه اچو. حکومتي ادارو ته پکار دی چې د دې خلکو خلاف ایکشن واخلي. دا صرف داسې نه ده چې دی غیر قانوني طریقې سره پیسې ګټي، دا یو ماشوم له ژوند تباه کول دي، هغه له ټول فیوچر تباه کول دي. مونږ وایو چې یو کریر پلانینګ سره یو ماشوم خپل فیوچر پلانینګ وکړي، یو پروفیشن ځان سره سلیکټ کړي. یورپ کې، امریکا کې هر انسټیټیوشنل هر ایجوکیشنل انسټیټیوټ کې کریر کاونسلنګ سنټرز دي. پکار دی چې دلته هم وي، هغې کې ټرینډ خلک کېني چې د ماشوم اپټیټیوډ ټیسټ اخلي، هغه ته یو کریر سجیسټ کړي چې بچی یو کین میک ا سکسسفل انجینیر، یو کین بی ا ډاکټر، یو کین بی ان آرکیټیکټ، یو کین بی ا جرنلسټ. هغه ته بیا مخکې فیوچر اپورچونیټیز په باره کې ووایي چې this is how you become successful in your career. نو تعلیمي ادارو ته پکار دی چې څه کنټریبیوشن وکړي. پیرنټس ته پکار دی چې هغې په خپل بچي چیک ساتي او هغه موټیویټ کوي ټورډز ایجوکیشن. نو دا خو this whole thing is temporary, I would say. یو پوره سیستم کې دغه پکار دی. زه به یو آخري مثال درکم. یو کې دا هم درته وایم چې انفارچونیټلی لاست ایئر ډېر زیات انټرنیشنل سټوډنټس اسایلم کیسز هلته واچول. ان سمپل ورډس داسې به ووایي چې د سټوډنټ ویزا مس یوز شو. هغې کې ټولو کې زیات نمبر پاکستان، 110,000 سټوډنټس هلته اسایلم واچول. نو یو کې خو بهرحال هغه چې کم خپل ویزا هغه پالیسي ده او انټرویو پروسیجر دی، هغې کې خو هم څه سټرکټنس یې راوسته. او زمونږ اف آی اے هم دې کې یو اوس مثبت کردار ادا کوي چې یو ماشوم نه تپوس کوي چې چېرته روان یې، کوم کورس ته روان یې، یا کایند آف انټرویو چې پته ولګي چې دا څنګه دی. خو هغې دې پورې محدود ونه ساتله، هغې ریک سیسټم انټروډیوس کړ، ریډ امبر ګرین، د خپل یونیورسټیز دپاره. هغې کې به دې د خپل یونیورسټیز آډیټ کوي، ایوالویشن یا اسسمنټ به کوي. او دې کې به ډېر یونیورسټیز کې اوس د هغې انټرنیشنل لایسنس به اسسمنټ کېږي یا ټرمینیټ کېږي. دا ریډ امبر ګرین مطلب چې کم پراپر اسسمنټ نه کوي او کیس لیټر ورکړي، مثال ایډمیشن ورکړي او هغه بیا ریجیکټ شي یا وتښتېږي، نو دا به ریډ کې راشي. کم چې داسې لږ ډېر کیسز راشي نو هغه به امبر کې شي، مطلب ریسکي یونیورسټیز دي. او کم چې بالکل کلین وي، صحیح پروسیجر وي، هغې به راشي ګرین ته. نو بیا افکورس چې کوم جینوین سټوډنټس وي هغه به هم ګرین لیسټډ یونیورسټیز ته ځي. نو هغې صرف دلته ویزا پالیسي سخته نه کا، خپل یونیورسټیز باندې هم هغې یو پالیسي نوې امپلیمنټ کو. by the end of 2026 دا به کنکلود شي که نه.
په 2025 کې د اف آی ای انساني سمګلینګ خلاف په غټي پیمانه باندې کاروایانې کړې دي په کوم کې 3345 انساني سمګلرز چې دغه گرفتار شوي دي او په کوم کې 17 انتهایی مطلوب ملزمان شامل دي په دغه دوران کې 7039 مقدمات درج شوي دي او 3413 مقدمات په عدالتونو کې چالان شوي دي د ریپورت په مطابق د انساني سمګلینګ متعلق 19343 انکوایریانې رجسټر شوي دي او مجموعي تور باندې 36373 قانوني او تفتیشي اقدامات شوي دي اف آی ای د انساني سمګلینګ د ریډ بک 2025 هم جاری کړی دی په کوم کې غیر قانوني امیګریشن د خلاف روکتام د پاره په سیالکوټ او منډي بهاودین کې دوه نوي انټي هیومن ټرافیکینګ سرکلز چې هغه قائم شوي دي